أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. سورة عنکبوت خبر روانې وې د امتحاناتو، مختلف قسم امتحاناتو تذکره وا د مختلفو خلقو د طرفنا. بیا مخکې آیاتونو کې مثال پیش کو د نوح علیہ السلام په دې باندې چې دا امتحان دا به ورځ دوه نه وي، دا به ټول عمر وي. 9.5 کاله نوح علیہ السلام د سختۍ وخت تیر کړو. آخر کې وشوه دا چا چې ونه منله شرک یې کا نو هغه تباه شو. نو تخویف هغې دپاره چې سو خبره نه مني، تاسو نه منئ نو تاسو سره به هم دغسې حال کیږي. دویم مثال د ابراهیم علیہ السلام پیش کاو. خلق دمکیانی ورکی مړ بدی کو، نو مخکې ویلو مرګ وخت را روان دی. بیا د ابراهیم علیہ السلام تذکره په دې باندې کوي چې خلکو رانیوللی دمکیانی نه دي بلکې کار یې کړلی او ورته یې غورځولی، لیکن الله رب العزت د پاره چې ته کار کوې نو هغه به ستا مرسته او امداد کوي. که په دغه وخت کې ستا مرګ مقرري نو په دغه کې به مړ شي، په غیرت به لاړ شي. او که ستا وخت پوره نه وي الله به دې بچ کي. ابراهیم علیہ السلام تذکره راځي چې الله رب العزت وایي ما بچ کو. نو که تالم څوک دا دمکیانی در کوي خله بند کا حق به نه وی، غل شاد توحید مسئله به نه کې، رد د شرک به نه کې، مسئله د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم به نه بیانې، زمونږه په رسوماتو باندې بدعاتو باندې برد نه کې. خلق بلګیای دمکیانی به ورکوي، لیکن استاکار هغه د پیغمبرانو کار دی. خلق خبره کوي وی لنډیا په لوړه ودرېږه، ګوره چې قام دې څه کوي هغه کوه. زمونږ دپاره مشران هغه انبیاء علیهم السلام دي، زمونږ دپاره مشران صحابه کرام دي، زمونږ دپاره مشران هغه تابعین تبع تابعین اولیاء کرام علما دي، ائمه دي. هغې څنګه خپل ژوند تیر کړو څه کړي په ژوند کې هغه شانتي ته وکړه، ته کوه ته به کامیابې. دې ځای الله رب العزت دلائل ذکر کوي په توحید باندې
بیا رستو د ابراهیم علیہ السلام خبره بیا مات کئی چې ابراهیم علیہ السلام د قوم بل جواب نو دلیل وسره نو هو یای قتل کوي یای اوس وزوي نو هم دغه کاری وکړو د سوزولو لیکن الله بچ کو اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده آیا دا خلق نګوري څنګه اول پیدائش کوي الله بیا به دوبارم کوي ثم كيف يبدئ الله الخلق څنګه اول الله شروع کړی دی پیدائش اولنې پیدائش څنګه کړلې د سشي نه پیدا کړی وي آدم علیہ السلام ته کګورې ناغه څنګه پیدا کړو د سشي نه پیدا کړو دین ځان خبر کا دارستونه پیدائش دابم دوباره ژوندۍ کول دابم الله کوي هغه د پاره چې وګوره د اولنی پیدائش نه دویم راپورته کول آسان دي هغه بارکی الله رب العزت وی ان ذلک علی الله یسیر نا ولم يروا كيف يبدئ الله الخلق آیا نګوري دا خلق څنګه الله اولنې کړل الله پیدائش لرا څنګه شروع کړل اولنې پیدائش ثم يعيده نو بیا به دوبارم کوي ان ذلك على الله يسير یقینا دا کار دی په الله باندې آسان قل سیروا فی الارض وتوان اگرزی پس مکہ کے فنظرون اگرئی کیف بدا الخلق څنګه الله اول پیدائش کړل ثم الله ينشئ النشأة الاخرة بیا با الله پیدا کړي په بل پیدائش دویم باندې رستنی باندې ينشئ النشأة الاخرة الله به را پورته کوي الله به را پیدا کوي په بل پیدائش سره ان الله على كل شيء قدير یقینا الله دې په هر شی باندې قدرت لرونکي اولنې پیدائش هغه هر سړی هغه ته معلوم دی ګوري اوري اولنې د سنه پیدا شه ده څنګه پیدا شه ده د دې پته هو هغه سړی ته دا تپوسو چې د چا بچی نه اولاد یې نشتی الله رب العزت وې دا کار زماوه چالا الکان ورکوم نو چالا جنکی چالا دواړه سوک شنډي ګرځوم رست برازی سورۃ شورا کی یهب لمن یشاء اناسا ویهب لمن یشاء الذکور ورکی الله چاله چې غواړي نو لونه ورکی او چاله چې غواړي نو سامن ورکی او یزوجهم ذکران و اناسا او چاله غواړي ناغلا نارینا او زنانا الکانو جنکی دواړه ورکی ويجعل من يشاء واقيما چال چې او غواړي نو بالکل شنډي وګرځي هیڅ نه چې دا چا هیڅ نه وخی شوی بچی نه نو یې سشه دی وشینو کله وای کوکرې دی وشي خو چې وشي دا هغه نه تاسو کا کمو خلقو له چې الله بچی ورکړلی په دې باندې شکریا ادا کول پکاري تپوسه د هغه چانو کې چې چا سره دغه نعمت نه الله دغه نعمت ولنه دی ورکړي دا اولاد نعمت نه دی ورکړي الکان کې جنکې یار څه چي دي د الله طرف نه دا دو قسمه انسانانو کې الکان دي جنکې دي نارینه دي زنانه دي دا نه په یو پیدا شنو په هغه مې مسله پریشانې خپه وي اب کیږي دي سي کله کله پکې بعضی خلک دخلې نه نور الفاظ او بعضی شرک خبر ان دخلې نه وباس بعض پکې الله ته کنزلم کوي بل سنشته جدا جنکې دي په مخ باندې نو دا جنکې چې الله نو ورکې نو بیا هغه نه تاسو کا
دا هغه سړي نه تپوس وکړه چې هغه وایي جنۍ دې وشي هر څه چې وشي ابا خلک پکې راشي بیا ځان له پردي ساتي. دغه پردي ساتل دو یو څو وجو باندې جایز دي، لیکن کم چې زمونږ په دې معاشره کې رواج جوړ شوی نو دا خالص ناجایز دي. یو سړی دی د هغه بچی پیدا شو الګ دی یا جنۍ ده مور یې مړه شوه ور به دا بل دی له پی ورکوي بل به یې لویوي دغه جایز دي. مخکې دور کې یو خبره داسې هم کېده چې دا لږ لوی شي دی چې خبرې زده کوي نو په دغه وخت کې دا بانډې ته ولېږئ هلته کې به وله هغه پی ورکوي دایي وله ونسي هغه به وله پی ورکوي هلته کې به لویږي چې د ژبه صفایي دا دور کې دا قصه کېده. خو بچی د بل به نه وي دا به د بل چاته نسبت نه کېږي بچی خو به د ده کال به هغه ساتي دوه به ساتي درې به ساتي لس به ساتي واپس کوي به بیا. دارنګې یو زنانه ده بچی پیدا شو هغه دومره ناجوړه ده چې د خپل بچي خیال نشي ساتلی خپل بچي پرورش نشي کولی نو هغه لپاره جایز دی چې دغه وړوکی بل چاله ورکړي د پاره د دې چې هغې پرورش وکړي لوی یې کړي خو دا نه چې دا د هغه شو ستا شه ده خپل نوم پې ولګئ دا زما بچی دی وي زما لور ده زما زوی دی وي نو خالص ناجایز څوک چې ورکوي نو هغه هم ناجایز کوي څوک چې اخلي هم ناجایز کوي. یو خبره بل هم راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دغه سړي باندې لعنتي چې خپل نسبت چې دی نو د یو پلار نه اخلي بل ته کوي نو دغه وخت کې چې وګورئ د وړوکی ځان خو خبر نه دی دا خو حاله کېږي چې سړی لوی شي او بیا خپل پلار نه انکار وکړي دا زما پلار نه زما پلار بل دی وي دا سړی لعنتي دی. کله وایي د انکار کړی د هغه څه نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړلي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره راوړلي هغې نه انکار کړي نو څه به یې هغه بل څه شو قرآن نه یو سړی انکار وکړي حدیث نه انکار وکړي د پیغمبر نه انکار وکړي څه شی وایي فانظروا کیف بدأ الخلق نو ګورئ څنګه الله ول پیدائش کړلی ثم الله ينشئ النشأة الآخرة نو بیا به الله کوي بل پیدائش دا به کوي رستو به کوي یو دور به تیریږي د دنیا ژوند به ختم شي دنیا دا عمر به ختم شي قیامت به شي نو بیا هیڅ شی به نه وي څومره چې دا به ختم شي نو بیا به الله رب العزت یو د پناه کېدو د عالم د پناه کېدو ورځ ده بیا یو ورځ د حشر ده بیا د راپورته کېدو. زموږ عام طور باندې خو ویلی کېږي کله چې ختمیږي دې ته هم قیامت وایي کله چې دوباره راپورته کېږي دې ته هم قیامت وایي کله دې ته ورځ د آخرت وایي. خدا دا یو فنا د عالم دا یو بیا ورپسې حشر دی حشر نشر ورته وایي نو بیا به الله پر پورته کوي په بل پورته کولو سره په بل پیدائش سره نو بیا به الله بیا پیدا کوي په بل پیدائش سره نو څنګه وایي الله رب العزت قادر دی په هغې باندې څنګه کوي کم ځای کې چې دلته ذرات پراته دي ټول ذرات بلا یو ځای کې که څومره ذرات دي حدیث کې راځي کله چې دی را پورته کولی کېږي نو دی به داسې وي حفاتن عراتن غرلن دی به خپیال بخپي بربند بی او دی به ناسونتمی دنیا کې خو هغه پوستکی دي چا لرې کړی و ګزار کړی و الله به وله بیا هغه کوم ځای کې دی اوس چاته څه پته ده هېڅ چاته پته نشي الله ته معلوم دی کم ځای کې دی الله ته پته نو الله به ورسره هغه پوستکی بیا یو ځای کړي ښه نو قیامت پر ورځ چې بیا راپاسي نو بیا به هم داسې حال کړي دا ټول څه چې دا پورې نښتي کم چې د
اندامونه دي د دنه کټ کړی شوي دي هغه برابر برا پاسی. ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا الله نے پار شی باندې قدرت لرونکے، د هر شی باندې الله قدرت لري. ښا يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. یو خبره بل راځي، کله چې په کوم حال کې چې سړی مړ لینا ولنې حشر چې کېږي نه دا په هغه حالت کې بکی، په کومو جامو کې چې سړی مړ لینو په هغه جامو کې به سړی را پاسي. جامې خود د خلکو چاله ورکړي گزار کړي دي، هر څه چې وسره کړي. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرفنا دا موږ ته دا خبر را رسېدلې چې دغه جامو کې به سړی مري، چې کومې کې مري نو په دغه کې به را پورته کېږي. په کومو حالت کې چې دی مړ دی نو په هغه حالت کې بیا دوباره را پورته کېږي. دې وجه نه زموږ علما لیکي یو سړی دی هغه ویښتې انګریزي دي، نو دغه انګریزي ویښته دا بوله برابروي نه، ولې دی چې څنګه مړ شو نو دا ولیکلی شو نو هم په دقې ویښتو کې به دی را پاسي. ښه دقې انګریزي ویښتو کې به را پاسي. کمو جامو کې چې مړی یو صحابي دی، هغه چې کله د مرګ وخت یې نږدې شو ځان ما یې پوه شو چې زه نور هغه ته زما وخت نشتی. کله کله داسې انسان ځان ما یې څه پوه شي زما د آخرنی وخت دی. ښه ډېر داسې کېږي، کله اتفاقیاتي، کله یو سړی مشري هغه خپل بچی ته وایي هلکه ته نن دلته کې ما سره پاتې شه، د هغه سره پاتې شي، هغه شپې د هغه ساه وخېږي. خلک وایي هغه ته پته لګېدل وه، سړی ځان وایي پوهېږي چې زما بس آخرنی وخت دی. ښه کله کله داسې وشي نو هغې پاکې جامې را اوښتې، پاکې جامې واغوستې، وی دا ویل امبل او پاکې جامې واغوستې. وی دا ولې؟ وی دا دې لپاره چې کم یو سړی په کومو جامو کې مړ شي په هغه جامو کې به دوباره را پورته کولی کېږي، کمپر کې نه را پورته کېږي. کفن و دې اغوستول دی نه کفن نه کوم کې چې مړ دی. دارنګې بعضې خلک داسې ویښته خرئ، بعضې خلک داسې دي چې هغه کم زیاتې ګړې ویښته دي هغه خرئ، کم نکونه دي دا نکونه وله کټ کوي. زمونږ دین او شریعت موږ ته دا وایي چې دا نکونه بوله نه کټ کوئ، دا ویښته بوله نه برابروئ، ویښته بوله نه کټ کوئ. دا کم چې زیاتې ویښته یې د هغه ډېر وخت شی دی په کټ کې، کم چې زیاتې ویښته یې دا وله کټ کوو. باندې خلک دې ته بډي ووایي. زمونږ دین او شریعت موږ ته دا وایي دا به نه کټ کوئ. ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا الله دې پار شی باندې قدرت لرونکی، هر شی باندې الله قدرت لري. دغه کوم جامو کې چې دې مړ لین پاره کې برا پورته کوي، کم اندامونه چې د ټوکړې ټوکړې شوي دي الله رب العزت به بیا راوځي کوي. هغه ټوکړې چې هغه کم د په رکوالي کې څومره عمر کې بعضې د 2-3 ورځو په عمر کې پوسته کې کټ کی، څوک د کال په وخت کې کټ کی، سنتی کی پوسته کې دلر کی گزار کی. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دقه سي دغه پوسته کې سره بده را پاسي. الله قادر دی، الله تعالی سره معلوم دی. براولي نو د سره به یو ځکی يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. نو الله عذاب بور کې چاله چې واړي او رحم بکې په چا باندې چې واړي. ویلې تخلبون الله تبور ګرځول کې تاسو په بل حالت باندې د دنیا یو حال لې چې مړ شوي بیا به پورته کولای کېږي نو دا بل حال به بل حالت کې به دا به بل اسما کوي، دا به بل اسماني حالات به بدلی. الله رب العزت قرآن کریم کې وایي یوم تبدل الارض غیر الارض،
په هغه ورځ باندې چې د ازمکه بدل شي په بل ازمکه باندې د ازمکه باندې باندې علما لیکي په کوم ازمکه باندې چې جرم وشي نو په هغه ازمکه باندې بیا فیصله نه کیږي فیصله لوځي بل ازمکه ته وځي دلته کې جرم دلته کې شی دی نو فیصله بیا په عدالتونو کې کیږي دې ازمکه باندې د دنیا کې جرمونه کړی شوي دي نو سزا چې کوه ورکولی کېږي یا فیصله کولی کېږي نو هغه بیا بل ازمکه وي نو یوم تبدل الارض غیر الارض ازمکه بدله شي بله وي وما انتم بمعجزین فی الارض او نه تاسو عجز کوونکي الله نه په ازمکه کې ولا فی السماء نه په اسمان کې وما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر او نه به تاسو دپاره د الله نه سوا څوک دوست او نه مددګار الدغه الله دوست پکار دی الله مددگار پکار دی کله الله نه سوا بل څوک نه بل څوک ولی نشي کېده مددگار نشي کېده دوست نشي کېده دوست چې نو الله دی الله رانی ول پکار دی دنیا کې چې سبا سره دوستانو پالي اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده آیا نه ګوري دا خلق څنګه الله ول پیدائش کوي نو بیا به دوباره هم کوي ان ذلك علی الله یسیر یقینا دا کار دی په الله باندې آسان قل سیروا فی الارض وتوها غرزی پزماګه کې فنظروا نو ګورئ کیف بدا الخلق څنګه الله اول پیدائش کړل څنګه شروع کړل د پیدائش ثم الله ينشئ النشأة الاخره نو بیا هغه الله ينشئ راپورته کوي په بل راپورته کول سره پیدا کوي په بل راپورته پیدا کول سره ان الله على كل شيء قدير یقینا الله نے پارشی باندې قدرت لرونکې يعذب من يشاء ويرحم من يشاء الله سزا ورکوي چاله چې غواړي او رحم بکې په چا باندې چې غواړي چې کار دغه مطابق وکي عذاب ورکوي چاله چې غواړي نو اس کار مکوان عذاب ملاويږي یہ تیرا پکار نو تیرې لپاره درنا تنظیم مکو چې تیرا راضي بخپل کنه جال پکار دی نو جال د پاره سمې زده کوو چې جال براشي بخپله کته وای چې ما وای رحم وشي نو داغه د پاره څه پکار دی دنیا کې هغه الله حکم او د پیغمبر طریقه پکار ده ته علم غواړي نو علم د پاره زده کول پکار دی کته رڼا را وستل غواړي نو رڼا تنظیم پکار دی يرحم من يشاء نو رحم بکې بچا مې چې غواړي ویلې تقلبون الله تبارک ګرځولې کې تاسو په بل حالت وما انتم بموجدين في الارض او نه تاسو عاجز کوونکی الله لنا پزماګه کې او نه په اسمان کې نه دا سشته چې تاسو پزماګه کې به تختې د الله نه بچ شي نه اسمان ته خطې شي چې اسمان ته وخه چې ولال بشي بچ بشي نه پزماګه کې بچ کې دی شي نه په اسمان کې وما لكم من دون الله او نشته استاذ د پاره د الله نه سوا من دون الله د الله نه سوا می ولی سوک دوست ولا نصیرانه مددگار ولی مددگار هغه یو الله دی بل څوک نه دی دا هغه سره نن دوستانه پکار ده الله رب عزت مولا قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي اللهم اغفر لنا